أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة آیت نمبر 229. فمخ کی آیت کی اللہ تعالی دی مطلقات و حکم بیان کړو. وای کوم زنانه ورته چې طلاق واقع شي هغه زنانه به بیا درې قروءه، درې حیضه، درې ماهواري صبر کوي، تر هغې پورې به بل خاوند سره نکاح نه کوي. دلته الله تعالی د طلاق بیان کوي چې دا طلاق څو قسمه ده. طلاق دا عزتمندو اول دا درې قسمه ده. طلاق سنت او طلاق احسن او طلاق بدعی یا بدعت. طلاق سنت دې ته وایي چې سړی ښځې ته یو طلاق واچوي په داسې حال کې چې هغه پاکه سوتره وي، حیض نه وي، یعنې هغه دې ماهواري نه وي، او په دغه دا پاکه صافه وي، او خاوند هم په دې طهر کې ورسره یو ځای سوی نه وي، یا د بیبي په ګېډه باندې بچی وي، خاوند ورته وایي انت طالقون، بس نور ذاتې هېڅ هم ونه وایي. صبر وکړي تر څو پورې د هغې عدت پوره شي، هغه نیټه یې پوره شي، درې ماهواري، درې حیضه، درې کالي، نور به هغه آزاده شي. دا طلاق سنت شو. طلاق احسن هغه دې ته وایي چې په هر طهر کې یو طلاق ورته واچوي. په اول طهر کې یو، بیا چې هغه پاکه شي له ماهواري نه بیا بل، بیا چې پاکه شي بیا بل. او طلاق بدعت یا بدعی هغه دې ته وایي چې په یو طهر کې یو ځل ورته وایي ته دې په ما 3 ځلې طلاق یې، یا دې 20 ځلې طلاق یې، یا هم په 3 کاڼې طلاق سره طلاق کړي، یا په حالت کې بیماری کې ورته وایي، ناروغي کې چې هغه په ماهواري کې وي، یا په داسې طهر کې ورته وایي چې دی له هغې سره یو ځای شوی، بیا دی طلاق واچوي. دا ټول طلاق بدعي ده، خلاف د سنت. طلاق واقع کیږي خو په دغه طلاق اچولو سره دا خاوند ملامت سو، مستحق د ملامتیا ده، ځکه خلاف د سنت عملی وکړو. د طلاق بیا بل تفصیل دا ده، چېرته چې طلاق یو طلاق وي، 2 طلاق وي، دې ته رجعي وایي. رجعي دا له رجوع نه د رجوع واپسي ته وایي، راګرځېدلو ته وایي. دې ته هم ځکه طلاق رجعي وایي چې په دې کې بېرته خاوند دې بیبي ته واپسي کولی شي، رجوع کولی شي، چې بیبي ته بېرته واپس شي، هغه طلاق به ختم شي، بیبي به بیبي شي. او یو طلاق مغلظ وي. مغلظ دا په معنا د سخت، په معنا د مضبوط. په طلاق مغلظ کې چې هغه 3 طلاق دی، په هغې کې بیا بیبي بېرته دی نه شي واپس کولی، بیا بیبي له ده نه خلاصه شوه، نه بیرته نکاح ورسره کولی شي، نه رجوع کولی شي، بلکې بیبي به ځي له بل خاوند سره به نکاح کوي. که هغه خاوند یا مړ شو یا هغه ورته طلاق واچول او بیا یې عدت هغه نیټه یې پوره شوه، بیا د اول خاوند سره نکاح کولی شي. او ادوم خاوند به ورسره یو ځای کېږي نه، صرف په نکاح نه حلالېږي، ورسره یو ځای کېږي به. دا ټول دلته بیان به وکړو انشاءالله. نو یو 2 طلاقونه دې ته رجعي وایي، او که 3 شول هغې ته بیا مغلظ وایي، هغې کې بیا بېرته واپسي نشته ده. او یو بل طلاق ده چې هغې ته خلع وایي. خلع دا بیا داسې ده چې کله دی
ښځې او د خاوند منځ کې لانجې جنګ جدلي بیا بیبي ورته وایي چې زه به تا ته دا مهر درکړم دا پیسې به درکړم ما خوشي کړه. خاوند ورته وایي بلکل سمه ده پیسې ځینې واخلې څومره مهر چې ورکړی ځینې واخلې او بیبي ته طلاق واچوي دې ته خلع وایي. دا هم جایز ده خو دا په هغه صورت کې چې ملامتیا په بیبي کې وي. دا بیبي کې ملامتیا بیا څه کولی چې دا مهر بیرته ځینې واخلې او دې ته طلاق واچوي. د دې بیان هم دلته راځي. الله تعالی فرمایي الطلاق دا شرعي طلاق دا الف لام لپاره د عهد خارجي سي یعنی شرعي طلاق سنت طلاق هغه چې په شریعت کې جائز ده په هغې کې څه ګناه نشته ده. مرتان هغه دوه ځلې وي یو واري یو وي او بیا بل وي. طلاق دا په خپله اسم مصدر ده لطلق يطلق تطلیقا وطلاقا لکه سلم يسلم تسلیما وسلاما. نو طلاق په معنا د تطلیق دا طلاق اچول سدي دا شرعي طلاق اچول مرتان دا دوه ځلې وي یو واري به یو طلاق اچوي بیا بل طلاق دا شرعي طلاق سو. فامساک لدې طلاق نه وروسته موږ تاسو ویلي اوس رجوع شته واپسي شته. نو سړي ښځې ته یو طلاق واچول یا دوه بیرته دی پښیمانه سو په دې خپل طلاق باندې نو بیرته دې ښځې ته رجوع وکړي. فامساک نو بیرته رانیولل دي دې ښځې دي یا خو رانیولل دي ښځې دي بمعروف په مشروع طریقه دې ښځې ته بیرته رجوع وکړه او تصریح یا دا ښځه خوشي که باحسان په ښه طریقه که دې واپسي اراده نه وي بس بیا یې په ښه طریقه باندې خوشي که پرېږده چې نیټه یې پوره شي 3 ماهواري وي لاړه سي بل خاوند سره نکاح وکړي. امسکا یمسکو امساک دا باب دی افعال لرانیولل بیرته رجوع کول او سرح یسرح تسریح دا باب دی تفعیل ده په معنا دی خوشي کول. نو دې طلاق رجینه یا خو بیرته دا ښځه را خپلول دي ښځې ته بیرته واپسي ده په مشروع طریقه او تصریح یا خوشي کول دي په ښه طریقه. ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا. که بیبي طلاق نه غوښتل د بیبي دا اراده نه وه کور کې سمه صحیح ګزاره وه نه لانجې وې نه جګړې وې نه د طلاق اراده وه بلکې خاوند اراده کړې وه زه د بیبي ته طلاق اچوم بیا به له بیبي نه مهر نه اخلي. بیا به داسې نه ورته وایي اما چې تا ته کومې پیسې درکړي په مهر کې بیرته راکړه تا ته چې کوم سونا درکړي کوم سیټ مې درکړی بیرته راکړه دا به نه جنې اخلي. د دې اخیستلو کې بیا دا خاوند دا ملامت د ګناهګار ده. ولا يحل لكم او حلال نه ده تاسو ته ای خاوندانو که تاسې اراده د طلاق کړې وه او بیبیانو طلاق نه غوښتل هغه په طلاق باندې راضي نه وې هغه خوښې نه وې. ولا يحل لكم او تاسې ته حلال نه ده ان تأخذو چې تاسې واخلئ مما د هغه مالونو د هغه مهرونو آتیتموهن چې دا بیبیانو ته ورکړي دي شیئا کوم شی د هغې به هېڅ هم نه جنې اخلئ 1 روپۍ به هم نه جنې اخلئ الا ان یخافا ان لا یقیما. اوس دا هغه صورت وایي ښځه ما دا ویلي په کور کې ښځه خاوند یو په بل حقوق لري خاوند هم په بیبي باندې حقوق لري. مثال بیبي به د هغې خدمت کوي د هغې خیال به ساتي د خاوند بچیان به ساتي مال به ساتي خپل ځان به ورته ساتي. داسې به نه کوي چې خاوند راځي بیبي ورکوي یا بل چا سره تعلقات لري بل چا سره لین دین لري دا د خاوند حقوق شو. او بیبي هم په خاوند باندې حقوق لري. بیبي ته به خوراک ورکوي چښاک به ورکوي څومره چې توان قدرت وي کور کمره به ورکوي کپړې به ورکوي دا د بیبي په باندې حقوق شو. دغه دواړه طرفه یو د بل حقوق وپېژني دلته بیا په کور کې جنګ جګړه نه راځي. کله داسې چې یو د بل حقوق نه په ځای کوي هره ورځ بس کور کې لانجې وي جګړې وي بد حال وي. په دغسې صورت کې بیا که بیبي ویل چې زه طلاق غواړم خاوند ورته ویلی سي نو چې طلاق غواړې اما چې څه درکړي به بیرته راکوې. دا واقع اول ځل د نبي علیه الصلاة والسلام په دور حیات کې وسوه. شماس ابن قیس یو صحابي و د هغې بیبي وه
حبیبه بنت سهل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سبایل مانځه ته راوتل، که ګوري دروازه کې یو زنانه ولاړه ده. ورته ویل دا څوک یې؟ هغې ورته ویل حبیبه یم، د سهل لور یم. وایي ولې راغلی یې؟ وایي نور زما او د شماس ابن قیس ګزاره نه کېږي، نور به زه هغه یو ځای کېږو نه. نبی علیه الصلوۃ والسلام د هغې خاوند راوغوښتل. دا صحابه کرام چې ول د نبی علیه الصلوۃ والسلام د امر د حکم ډېر تابعدار ول. داسې نه ول چې اوس دا د ما بیبي ده په ما یې شکایت کړی ده نو بس ټوپک راواخله او دلته یو کم 10 مرمۍ وویله، یو کم 10 ډزه یې کش کړه. دا خبره نه وه. هغه ویل بس نبی علیه الصلوۃ والسلام چې څنګه فیصله وي د موږ هماغسې خوښه ده. شماس ابن قیس راوغوښتل، هغې ته ویل د تا دا بیبي خو داسې وایي چې نور د ما له دې سره ګزاره نه کېږي د خاوند سره. هغه شماس ابن قیس ورته ویل یا رسول الله د تا څنګه خوښه ده؟ وایي بس کوم مهر چې دې ورکړی ده هغه به بېرته درته واپس کړي او ته دې ته طلاق واچوه. وایي یا رسول الله ما خو دې ته 2 باغونه ورکړي، حدیقه باغ ته وایي، هغه دې راته واپس کړي بس زه به طلاق ورکړم. هغې ویل بلکل زه دا 2 باغونه ورکوم. 2 باغونه ورکړو او شماس ابن قیس هغې ورته طلاق واچول. نو دلته الله تعالی وایي که بیبي ګزاره نه کوله، بیبي مطالبه د طلاق کوله، لکه کله ناکله دا بعضې بیبیانې په خاوند باندې اعتراض لري. اعتراض شرعي نه وي، بې ځایه اعتراض وي. دا ولې داسې ده او دا ولې داسې ده او دا ولې داسې ده. زموږ یو ګاونډی و، هغه زوی ته نکاح وکړه، واده یې وکړو، یوه لور یې هم ځینې پیدا شوه. بچی بله ورځ تبلیغ کې لاړ، نو چې لاړ ښایسته ږیرې پرېښوله، په سنت برابر شو. هغه بیبي ورته ویل یا به ږیره خرېې یا نور زه درنه لاړم. هغه ورته ویل چې بس لاړې خپل کار کوه، له بچي سره لاړه. نو کله داسې بې ګمراه او بې لارې بیبیانې والکه نو ته خو لا خوشحاله سه، سنت سره برابر شو. د تا بیا ږیرې سره څه کار ده؟ سنتونه دې ولې نفرت ده؟ دغسې بیبي ته بیا ویلی سې نو چې ځې د ما ټول مال دولت چې مې درکړی هغه راوړه کان. دا خو ته ملامته یې، زه خو ملامت نه یم. په دغسې صورت کې بیا اخیستی سې، الا مگر په دې اخیستلو د مهر او د نور سونا چاندي سیټونو اخیستلو کې څه ګناه نشته. ان یخافا که دا زوج زوجه دا خاوند بیبي دا دواړه یریدل ان لا یقیما چې دې دواړه به قائم نه کړي حدود الله د الله تعالی احکامات په دې کور کې په دې ژوند کې. فإن خفتم نو که چېرته تاسې یریدئ ای د بیبي خپلوانو مشرانو، ای د خاوند مشرانو، یا ای حاکمانو پاچیانو سربراهانو، که تاسې یریدئ ان لا یقیما چې قائم به نه کړي دا ښځه خاوند حدود الله د الله تعالی احکامات په دې کور کې په دې ژوند په دې زندګي کې. فلا جناح علیهما نو ګناه نشته دې دواړو باندې په دې ښځه خاوند باندې فیما په هغه مال کې افتدت چې په هغې مال سره قرباني وکړي په مال سره دا بیبي افتدت به. نو که تاسې یریدئ چې دا ښځه خاوند د الله تعالی احکامات په کور کې قایمولی نه شي نو ګناه نشته ده چې دا بیبي څه مال قربان کړي او خاوند طلاق واچوي. په دغو مال قرباني کې هېڅ ګناه نشته، ولې خو ګزاره نه کېږي، احکامات نه قائمیږي. فلا جناح نو بیا ګناه نشته ده علیهما په ښځو په خاوند باندې فیما په هغه مال کې افتدت به چې قرباني وکړي په هغې باندې دا زوجه خاوند ته مال ورکړي او هغه ورته طلاق واچوي. تلک حدود الله دې ته بیا خلع وایي چې دا خاوند ځینې مال واخلي او بیبي ته طلاق واچوي، دې ته خلع وایي. خلع دا هم طلاق باین ده، دې کې بېرته رجوع کېږي، خو تجدید النکاح پکار ده، بېرته به له سره نکاح تړل کېږي. تلک حدود الله دا د الله تعالی احکامات دي. فلا تعتدوها لدينا تجاوز مکوي، لدينا اخوا ما اوړي. ومن يتعد او څوک چې تجاوز وکړي حدود الله د الله تعالی له احکاماتونه فاولئک نو دا کسان چې دي هم الظالمون هم دي ظالمان دي. فإن طلقها دې ته تعلق ورکړي له هغه مخکې سره
الطلاق مرتان هلته مو ویل الطلاق دا شرعي طلاق چې ده مرتان دا دوه ځلې ده دا کوم طلاق چې د هغې نه وروسته رجوع کېږي د هغې نه وروسته واپسي کېږي هغه دوه ځلې ده یو طلاق په اول طهر کې بیا دویم طلاق په دویم طهر کې دا شرعي طلاق شو له دې نه وروسته رجوع کېږي که په اول طهر کې یو طلاق واچول په دویم کې دویم واچول په دریم کې دریم واچول بیا دې ښځې ته واپسي نه کېږي دا لاړه فإن طلقها نو شرعي طلاق رجعي طلاق هغه خو دوه سو فإن طلقها که دې خاوند طلاق واچول دې بیبي ته له دې دوو نه وروسته له دوو نه وروسته چې بیا طلاق واچوي دا به څوم شي دریم نو دا دریم شو فلا تحل له بیا دا ښځه نه حلالېږي له دې خاوند لره من بعدو پس له دې دریم نه له دې دریم طلاق نه وروسته بیا دا ښځه خاوند ته نه حلالېږي هېڅ نه واپسي کېږي نه نکاح کېږي هېڅ هم نه کېږي څنګه چل به کېږي حتی دا ښځه بیا نه حلالېږي دې خاوند ته من بعدو پس له دې دریم طلاق نه حتی تر هغې تنکحه چې دې بیبي نکاح نه یې کړي زوجن له خاوند غیره بل سره یو وار به دا بیبي ځي له بل خاوند سره به نکاح کوي له بل خاوند سره چې نکاح وکړه په صرف نکاح اول خاوند ته نه حلالېږي بل خاوند به ورسره یو ځای کېږي به ورسره کوروالی کوي بیا که هغه خاوند مړ شو یا هغه خاوند په خپله خوښه طلاق واچول بیا به اول خاوند ته حلالېږي په دې کې حدیث شریف ده مشهور حدیث ده مسلم شریف ترمذي سننو ټولو روایت کړی یو زنانه وه دا اول د رفاعه ښځه وه رفاعه القرزي دې رفاعه ورته طلاق واچول 3 طلاق واچول دا بیا لاړه له عبدالرحمن ابن زبیر سره نکاح کړه عبدالرحمن ابن زبیر الزبیر الزبیر نه الزبیر هغه عبدالرحمن ابن زبیر چې و هغه کمزوری و په دې معامله کې په دې لین دین څخولو کې کمزوری و بله ورځ دا راغله نبی علیه الصلاة وسلام ته نبی علیه الصلاة وسلام سره ابوبکر هم ناست ده نور صحابه هم ناست دي او سعید خالد ابن سعید هغه په گیټ کې ولاړ ده د نبی علیه الصلاة وسلام د کمرې لا اجازت نه ده کړی نبی علیه الصلاة وسلام ورته اجازت نه ده کړی دا زنانه راغله دا د رفاعه زنانه و یا رسول الله زه د رفاعه زوجه وم هغې ما ته 3 طلاقه واچول اوس لاړم عبدالرحمن ابن زبیر سره مې نکاح وکړه خو هغه عبدالرحمن ابن زبیر چې ده هغه کمزوری ده نکاح نشي کولی دا خپل څادر یې داسې ونیو وایي فما وجدته الا کهدبة ثوبي هذا وایي هغه مې داسې وموندل مطلب یې دا و چې دا سامان یې داسې و هغه خالد ابن سعید هغه هلته په ګیټ کې ولاړ د هغه ابوبکر ته وایي دا ولې نه منې کوئ دا څه وایي د نبی علیه الصلاة وسلام حضور کې خو هغه وایي نبی علیه الصلاة وسلام هېڅ هم نه ورته ویل خالي یو مسکا یې وکړه یو تبسم یې وکړو وایي نو د تا څه مطلب ده ته هغه اول خاوند ته ځې رفاعه ته اچا چې تا ته 3 طلاق اچولي وایي بلکل هغې ته ځم وایي هغې ته خو تلای نه شي حتی تذوقي من عسیلته ويذوق هو من عسیلتک وایي تلای نه شي تر څو ته د دې عبدالرحمن ابن زبیر د عسلو خوند وانخلې او هغه د تا له عسلو نه خوند وانخلي یعنی جما او کوروالی ونه شي تر هغې نه شي تلای نو په دې صرف نکاح سره هم نه حلالېږي تر څو چې دا دویم خاوند ورسره کوروالی هم نه یې کړی دا حدیث مشهور ده جمهور علما د اهل سنت والجماعت د دې حدیث له وجې دلته وتې هم شرط بولي دا دویم خاوند به ورسره یو ځای کېږي بیا به اول خاوند ته حلالېږي او دا دویم خاوند به یا په خوښه طلاق اچوي یا به مړ کېږي هغه عدت به تېرېږي بیا به اول ته ځي وایي فإن طلقه مهر ول نه راځي سمه نکاح به مهر به یې هر څه لکه سر له نه وه فإن طلقها نو که دې خاوند له دې 2 طلاقه نه وروسته بیا طلاق واچول نو دا به دریم شي فلا تحل نو بیا نه حلالېږي دا زوجه له دلره من بعدو پس له دې دریم طلاق نه بعدو کې دا ضمه دا عوض د مضاف نه ده من بعد الثالثه پس له دې ثالث نه دا زوجه ته نه حلالېږي
حتی تر هغې پورې تنکحه چې دې بیبي نکاح نه یې کړي زوجن خاوند غیره بل سره له ده نه غیر او هغه خاوند بیا ورسره کوروالی نه یې کړی زوجه لاړه دویم خاوند سره نکاح وکړه هغې خاوند ورسره کوروالی هم وکړو ورسره یو ځای هم سو بیا هغه خاوند ورته طلاق واچول یا مړ شو عدت یې تیر شو ما هغه نیټه یې پوره شوه اوس دا اول خاوند ورسره نکاح کولی شي فان طلقها که دا ښځه طلاقه کړه د دویم خاوند فلا جناح نو ګناه نشته ده په اول خاوند او په دې علیهما په اول خاوند او په زوجه په دې ګناه نشته ان یتراجعا چې دوی بېرته رجوع وکړي نکاح ته ان ظنا که دوی دواړو ګمان و ان یقیما چې موږ به قائم کو حدود الله د الله تعالی احکامات په خپل ژوند کې وتلک حدود الله او دا د الله تعالی احکامات دي یبینها الله تعالی بیانوي لقوم هغه قوم لره یعلمون څوک چې پوهیږي همدې چې پورې بس ده له دې آیاتونو نه معلوم شو چې دا نکاح او په نکاح کې دا طلاق او د طلاق دا څه احکامات چې دي دا د الله تعالی حدود دي د الله تعالی احکامات دي دې باید سړی کامل رعایت وکړي ګوره دلته الله تعالی طلاق حکم معلوم کو او بیا وایي تلک حدود الله دا د الله تعالی احکامات دي فلا تعتدوها له دې تجاوز مه کوئ ومن يتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون او کله دې نه څوک وړاندې سو رعایت یې ونه کو هم دوی ظالمان دي نو موږ تاسې باید دغه دي طلاق احکامات په قرآن کې نور هم را روان دي له بیبیانو سره دي ژوند زندگی احکامات دا باید ډېر په توجه سره په خیال سره او په التزام سره دا عملي کو دې ته به ګورې نه ګورې چې زه زورور یم ښځه کمزوري ده د ما قوم د قبیل د دې ښځې خوارکۍ هېڅ کوم نشته پلار یې نشته دې کور کې مور یې نشته رونه یې نشته تربور یې نشته او په جسم کې توان کې هم له مانه کمزوري ده مال هم نه لري پیسې هم دې خبرو ته به نه ګورې دې ته به ګورې چې الله ویلي دي چې دا احکامات به عملي کوي او که دې عملي نه کړو فاولئک هم الظالمون دا یو خبر او بل عزتمندو د نبی علیه الصلاة والسلام هغه لوړ اخلاق معلومیږي نبی علیه الصلاة والسلام له صحابه سره که دا نارینه ول که ماشومان ول که زنانه ول ډېر د لطف د مهرباني اخلاق وو اوس دا بیبي راغله په کوم کیفیت سره دې خپل خاوند کمزوري بیان کړه نبی علیه الصلاة والسلام دې ته بد نه وایي د دې رټل تهدید زجر نه کوي چې بې ادبې خبیثې ملعونې ته د ما په حضور کې داسې خبرې کوي نه بس د هغې خبرې یې واورېده د هغې مشکل یې واورېدو شرعي مسله یې ورکړه هغه بل حبیبه بنت سهل راغله خپل مشکل یې بیان کو نبی علیه الصلاة والسلام ډېر په ښه انداز کې د هغې خاوند راوغوښتل خاوند ته خو درخواست وکړو چې بس خپل مهر شی جنې واخل نور بیبي خوشي که دغه رنګه عزتمندو له بیبیانو سره د عدل و د انصاف ګزاره پکاري نه دي بدماشي داسې به نه وي چې بیبي یو تقاضا یو مطالبه وکړه شرعي مطالبه ته کو تک راواخلې ښه ته ما ته دا خبرې کوې ما پښتون ته دا خبرې به نه کوې بس بالکل بیبي دي وه خور وه لور وه هر څوک وه شریعت ته به ورسره کښېنې د الله احکامو ته به کښېنې په دې کې بدماشي ته حاجت نشته د دې آیاتونو او د نبی علیه الصلاة والسلام له دې ژوند نه مونږ ته معلومیږي چې له بیبیانو سره به بالکل د الله تعالی په شریعت باندې چلیږو که ونه چلیږو فاولئک هم الظالمون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین یا الله دا ترجمه او تفسیر خپل حضور کې قبول و منظور کړي یا الله دې موږ ژوند زندگی د قرآن او د حدیثو په رڼا کې جوړه کړي کورونه په قرآن او حدیث جوړ کړي محلې په قرآن او حدیث جوړ کړي دا ملکونه دا اسلامي ملکونو کې اسلامي نظام یا الله قائم کړي یا الله د خیر او د رحمت بارانونه وکړي یا الله دا ظالمان کافران ټول تباه نیست تباه برباد کړي د مجاهدینو د شهیدانو شهادتونه قبول منظور کړي خپلوانو دوستانو ته اجر او ثواب ورکړي یا الله عاقبت مختول له مصیبتونو له تکلیفونو نه وساتي وصلی الله تعالی علی خیر خلق